نو دا کس ورته وي دروغ ورته وي وي زه په خلاص نشم خوړې دی کې درد دی داخل اس مخلوق ته نه پورته کیږي دروغ ورته ویل الله محبوب له دوکا ور کوي نبی علیہ السلام مبارک ورته ویل چرې بدیم د لاس خلی ته اوچت نشي دا غینه بعد لاس خلی وڅکو چرې ما غلاس بیا تر خلی پورې لا نه یاد سي سعودي کې دا انډیا والا کسان مې ویل د لوري جبري وی خوړې دا چې ته به کې دا چې اپ موړه غونډه کې غوړې غونډه کې هغه کې دی یو بل خوراک کې سړي ور کرکا ورولي هغه څه بیا چکني مکني خوراک پر وجه سره یو ځای کې بیا په دې ګوتو باندې پینځو وړه توي او دا چې توي خدای مې سم نمبر حدیث مسلم شریف کی ذکر دے تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا مرویات عنہما دا مرویات نہ دے نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چې پتاسو کې سو خوراک کوي په خلاص دی کوي که پتاسو کې سو اسکاک کوي په خلاص دی کوي په غسلاس خوراک او اسکاک نه من راغلی دا باندې کی بعد سړی دا پروانه کې دې په خلاص لګیا دی که په غس بس صرف دا ګیر دا کوي ورچی ورتا لکه د حیواناتو په دواړو لاسو باندې لکه د اوښ په دواړو جام نشخون وي دا بعض حیوان زناور داسي چې په دواړو لاسو باندې بس په یو کې به بسکټ نیولي بلکې به پیاله نیولي بسکټ نه به کرپ وي او پیاله نه به په شور راکاږي سموسه به یو لاس کې نیولي او پیاله به بل لاس کې کرپ او خرب الکه حیوان ځان نه مجوړو په دواړو جام له خوراک مکوا ته انسان د انسانو د زناور څخه فرق مشته کریشتا دا بسکټ چې ستا کم نصیب ده تا نه څوک نشي خوړی په مزه مزه خوره مړه ځان نه دی یو ځای جوړ کړي دا باز سړی کوي دغه سي مونږ په دې معاشره کې ولې د اړمو پوښ شو نو ځکه درته سپینې سپینې وایو حدیث مبارک کې وایي د په دواړو لاسو به خوراک نه کړي په خلاص به خوراک هم کې او په خلاص به اسکاک هم کې دغه رنګ د مسلم شریف حدیث کې داسې راځي نبی علیہ السلام مبارک فرمایي مسلم شریف کې دا حدیث ذکر دی تاسو کې د هیڅ یو کس په ګس لاس باندې خوراک نه کوي په ګس لاس د اسکاک نه کوي دا د ګس لاس خوراک او اسکاک دا د شیطان طریقه ده دا د شیطان شیوه ده دا د شیطان طریقه ده د نبی علیہ السلام په زمانه کې یو کسو هغه په ګس لاس باندې خوراک کولو مبارک چې ورته په خلاص خورا نو دا کس ورته وي دروغ ورته وي وي زه په خلاص نشم خوړې دی کې درد دی داخل اس مخلوق ته نه پورته کیږي دروغ ورته ویل الله محبوب له دوکا ور کوي نبی علیہ السلام مبارک ورته ویل چرې بدیم د لاس خلی ته اوچت نشي دا غینه بعد لاس خلی وڅکو چرې ما غلاس بیا تر خلی پورې لا نړو یاد ساته دومره په خدای رسول خپه کیږي محبوب څومره رحم دل انسان دی څومره په دې امت باندې مین دی مهربان دی د امت د پاره شپه ورځ جړاګانې کوي خو چې څوک په ګس لاس خوراک کوي نو هغه ته وایي دا ستا ښی لاس به چرې خولې ته ونه رسي او مکه وچه ښی لاس باندې فالج راغی ووالی شو او ښی لاس یې وچ شو چرې بیا تر خولې پورې ونه رسېدلو الله د الله رسول په دومره خفه کیږي په خلاص باندې خوراک کوا په خلاص باندې اسکاک کوا 14 نمبر حدیث ابن ماجہ کې ذکر دی ابي هريره رضی الله عنه د مرویاتو نه دی مبارک فرمای نبی علیہ السلام فرمای چې تاسو په خلاص باندې خوراک کوئ په خلاص باندې اسکاک کوئ په خلاص باندې ورکول کوئ په خلاص باندې غسل کوئ په ګس لاس باندې خوراک شیطان کوي په ګس لاس اسکاک شیطان کوي په ګس لاس باندې ورک شیطان کوي په ګس لاس غسل شیطان کوي نو ته مسلمان ته خو شیطان نه کنا محبوب فرمایله چې په ګس لاس خوراک کوي شیطان دی چې په ګس لاس اسکاک کوي شیطان دی چې په ګس لاس چاله شیز ور کوي شیطان دی چې په ګس د چاله شیز اخلي شیطان دی اوس ما سره لږ ساعت مخکې یو غنټه یو نیمه مخکې ما سره به ټکې ملمانه ناستو ما ولا ورکړه کوله هغې څه ضرورت وه مې ورکوله نو ګس لاس یې راته ما ورته لاس لرې که نه در کوم ولې جي خفه شوې میلاو ښی لاس باندې میلواله مشر سړی او ګس لاس را مخکې کې تاکې تر اوسه دا تمیز پیدا نه شو بل په ښي لاس واله ما عادت دا دی خدای شته کله کله چاله څه ورکوم نو هغه اکثر ګس لاس زه ورته نه در کوم په ښي لاس ما ته وایي سیر او زورور استاد جي مړه دا څه خبره ده زه ورته یم خبره ده که نه ولې نه ده خبره د ابن ماجه حدیث دی مبارک فرمایي ابي هريره صاحب د حدیث راوي دی که خوراک کې په ښي لاس به کې که اسکاک کې په ښي لاس به کې که چاله شیز ورکې په ښي لاس به ورکې که چانه څه اخلي په ښي لاس به اخلي مبارک فرمایي په ګس لاس شیطان خوراک کوي په ګس لاس شیطان اسکاک کوي په ګس لاس شیطان ورکړه کوي په ګس لاس شیطان غسل کوي نو ته شیطان یې که ته انسان چې ته په ګس لاس باندې غسل او خرڅل کې غسل کې ورکول کې خوراک کې ته انسان یې د انسانیت خو یې بوی کوه شیطان خو نه که نه ګوره دا مسلې زده کوي دا مسله بله د خوراک متعلق شوه ما خو ویل زه به 10 احادیث نن بیانوم دا 14 شو یو بل بیانوم چې 15 پوره شي بیا به انشاءالله العزیز دا 14 احادیث شو 14 او 15 دو مختصر بیانوم دا 15 به بیا بل جمیل انشاءالله بیان خو خمودا دا ابي هريره سے دا مرویاتونه حدیث ته د مبارک فرمای نبی علیہ السلام فرمایي
تاسو چې کلم خوراک کوي په دریو ګوتو خوراک کوي. په څو ګوتو؟ کاش کې دریو کسانو جواب را کړی وي. په څو ګوتو؟ په دریو ګوتو خوراک کوي. مبارک فرمایي دا د انبیاء کرامو طریقه ده. بل حدیث مبارک کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نے روایت ته نبی علیہ السلام فرمایي تاسو چې کلم خوراک کوي په دریو ګوتو کوي دا سنت طریقه ده. په پنځو ګوتو باندې خوراک مکوي دا د باندیچانو د عربیانو طریقه ده. د حریص سړي طریقه ده. هرسناک انسان ته چې هرسناک سړی پیژنې په دې به پیژنې چې په دې پنځو وړو ګوتو داسې راتوي او په دې خوله کې به ورټومبي. د داسې هرسناک سره بیا مه کښېنئ چې د مسلمانۍ طریقه مې درته وښله درې ګوتې دي. دا د انبیاو طریقه وه. دا د نبی علیه السلام طریقه ده. مبارک فرمایي دا سنت عمل دی په درې ګوتو خوراک کول. ما سعودي کې دا انډیا والا کسان مې ولیدل چې دا وریجې به خوړئ داسې راتوب یې کې داسې په غوړه غونډه کې غوړی غونډه کې وه هغې کې دي یو بل هم خوراک کوي سړي له کرکه ورولي هغه څه بیا چکني مکني خوراک را وجه سره یو ځای کې بیا په دې ګوتو باندې پنځه وړه راتوي داسې راتوي. خدای مې دا چې شی دی بلکې دا د یو کس عادت دی. خو چې کله به د انډیا والا سره ټول کې چاته نږدې اتفاقا راغو ناستې ته خوراک ته بس د دې به همدغه خوراک طریقه وه. مې هی هندوان در سره نږدې دي مې د هغې رسم و رواج در کې دی. حدیث کې وایي په دریو ګوتو خوراک کوه. یو مسواکه ګوته یو منځه ګوته یو دا کټه ګوته په دې درې ګوتو خوراک کوه. دا د مسلمانۍ عمل دی. دا په پنځو واړو دا د هرسناکو د عربیانو د بانډیچانو د خوراکونه مه کوئ. سم د اسلام طریقې زده کوئ. اخري 15 حدیث چې نن بیانوم هغه دا دی. حدیث د صحیح مسلم دی. کعب ابن مالک رضی الله عنه د مرویاتو حدیث دی. د مبارک فرمایي نبی علیه السلام مبارک وفرمایل په دریو ګوتو باندې خوراک کوئ. په دریو ګوتو خوراک کوئ او د خوراک نه بعد دا درې واړه ګوتې سټئ مخکې د پاکولو نه مخکې د وینځلو نه دا درې واړه ګوتې سټئ. ولې سټئ؟ هغه درته انشاءالله بیا را روانه جمیله په دې باندې روشنایي واچو. دا دومره خبرې نن ډېرې وي. د طعام آداب مې ځکه بیان کړ چې نبی علیه السلام فرمایي ایام التشریق ایام اکل و شرب. دا ایام التشریق دا د خوراک او د سکاک ورځې دي. د غټ اختر نه د نږدې تیر شو او دا غوښې د هر چا په کورونو کې څوک یې سرې کوي څوک یې وریتئ او څوک پولونه پخوي او څوک کړي سره کوي. نو د خوراک سکاک ورځې دي د ضیافت الله ورځې دي. خو دا خوراک سکاک به د نفس په خواهش باندې نه کې او د شریعت مطابق په خوراک کې څنګه چې خدای ویلي دي رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي خوراک هغه څه کوه. دا نه چې د زناورو غونته کې لګې په دواړو جام له خوراک کې چې څنګه دې خوښېږي هغه څه خوري. د حلال حرام تمیز نه کې د مکروه او د پاک او د ناروا او د ګنده تمیز نه کې. نه 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 طعام به د شریعت مطابق خوري. سکاک به د شریعت مطابق کې. وما علی الا البلاغ واخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین. درود شریف.